صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده الى المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یو څو خبرې داسې دي چې هغه د کاڼي کرښه ده، هغه به بدلېدی نشي او هغه که زمونږ تندی ښه او که بدي خو کېږي به. پای کې یو دا ده چې هر کله چې نو اسلام به په دې ځمکه غالب کېږي. که رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې خبرې کړې دي نو ویزار شم د خپل نبي نه چې هغه د وخت نه مخکې موږ ته کومې خبرې کړې وې نو ټولې ټیک ټیک شوې. نو که خلکو کوشش کړی چې یاره دغه خبرې غلطې کړو نو هغې په هغې ځای کې چا وښلي دي پاتې شوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وی چې روم به فتح کېږي نو هغه دی پته نه دی. دا کوم چې اوس شام وغیره چې دي دا په هغې وخت کې حضرت عمر صاحب په زمانه کې پته شو بیا که نه. نو بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ایران به پته کېږي نو چا په ذهن کې هم نه راتله نو هغه پته نه شو. نو بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو واره منګولز نو حضرت د هغې چهره بیان کړو چې داسې به یې پوزه داسې به یې چهره داسې به یې مخي دې سره به جنګېږئ او په هغې به فتح مومئ نو هغه مو شو. اوس یو دا ویلی دی چې د قیامت په تر هغې پورې نه قایمیږي تر څو پورې چې د الله دین په دنیا نه غالب شوی او هر ګوټ ته او هر کور ته نه رسېدلی. نو موږ چې څنګه په دغې خبرو یقین دی داسې په دې هم یقین دی چې که چا پې تندی خراب وي که پې ښه خو دا به کېږي. البته صرف دا خبره په شک کې ده چې ملګري به یو کو به نه یو، که خوش قسمته یو نو ملګري به یو، که بد قسمته یو جو خدای دې نه کړي پاتې به شو. کوم خلق چې ته پاتې شي جدا به بد قسمته وي. نو دا خبره په شک کې ده خو دا خبره خو یقیني ده چې داسې به کېږي. وایي دا داسې خبره ده چې بعضې خبرې داسې چې هغې دپاره کوشش شوی دی چې مونږ یې ورانه کړو. وی اول چې دنیا ته ادم راته نو هغه یوازې نه و راغلی، څنګه چې هغه راکوز کو انی جاعلک فی الارض خلیفه، انی جاعل فی الارض خلیفه، زه دلته خلیفه جوړوم. نو آدم علیه السلام یې راولېږو نو ورسره ابلیس ته مې فخرج منها انک، نو ته کوشه د دې ځای نه. نو ابلیس هم راغلی، نو د کله نه چې سټارټ اخیستی شوی دی نو آدم علیه السلام راغلی دی او ابلیس هم راغلی دی. نو لکیر راښکلی شوی دی، یوه ډله د ابلیس ته او یوه د آدم ده. نو د آدم په ډله کې چې کوم خلق شامل شي وایي چې د آدم نه شروع شوی وه او اخري ښه سړی چې به وي چې هغه به په اسلام کې دا په دې امتونو کې راشي نو هغه به څوک امام مهدي. او د شیطان په ملګرو کې ابلیس ملګرو کې چې اخري سړی کوم راځي او هغه به یې د هغه ته به دجال وایي. دجال وی دجال نو دا خبره یقیني ده چې دجال به راځي، دا خبره یقیني ده چې امام مهدي به راځي، دا خبره یقیني ده چې د عیسایانو د یهودیانو سره به ستاسو جنګ راځي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي نو په دې یهود چې آخر کې دا ویلي چې فتح به ستاسو وي. وی جن لوگوں کو احادیث سے چڑ ہے، بعضې خلقو باندې احادیث بد لګي نو هغه وایي مړه د قرآن خبرې کوه. نو هغوی چېرې دا حدیث مړه ده دغه دی دا حدیث چې دی ضعیف دی بیا دا بله بانه پکې ورکړي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې زما د پاغې ذات قسمي چې زما سا د هغه په لاس کې دی یو وخت په داسې راځي چې دغه به د مسلمانانو به ستاسو سره د یهودیانو به ستاسو سره جګړی او په دغه دوران کې به یو یهودي چې دی ابستانه تختی او حجر او شجر اینی بوټې او ګټې دی به تا ته آواز کوي چې یا عبدالله اے بنده الله بنده اے مسلمانه راشه هذا یهودی تعال فاقتله وی وجنا الا الغرقد صرف غرقد به نه وی. ویل اول کوشش دا شوی د پوخا چې کوم واقعیت شوي دي او بعضې خلقو نه اوس چې دا کوم نوی دغه راغلی او بنګلادیش والا سیسټم نه مخکې نو کوم لیبرل ټایپ خلق شو د هغې په یو مضمون کې ما لیدلی و چې ښه سړی چې و هغه اکبر و، ځکه اکبر دین الهي جوړاو
نو اکبر سوی وی چې دا څوک به مسلمانان او هندوانو او دا کو عیسایان دی کو دا به ټول یوي اما بوله یو دین راخړی هغه به دین الهي وی خو شکر دی چې مجدد الفسانی راغې رحمت الله علیه هغه ته کلک ودرېدو نو د اکبره منصوبه فیل کړه کو دغه منصوبه نه فیل شوی نو اوس به موږ یو ورځ جومات ته تلو او یو ورځ به مندر ته تلو ځکه اکبر راله دا شی راخکړی د اکبر هغه کار اوس په دې ورځو کې ټرمپ کړی مخکې چې ټرمپ په صدارت کې نو هغه د سعودي حکمرانو یعنې مسلمانانو او یهودیانو او عیسایانو او هغې یو معاهده وکړه هغې ته معاهده ابراهیم یا ابراهیم اکارډ وی نو اکبر والا کوشش بله کال 16 کې شو غالبا په 2016 کې بیا سټارټ کوشش شو خو د عربو د سعودي خپل علما چې هغه د سلمان نبسوره په پرشر کې ځکه چې کوم مولوي صاحب غږ نه کړی غږ کوي نو هغه مولوي صاحب بیا ورکي بیا یې نه خو هغه علماو چې کومه فتوا ما کتلې ده هغو فتوا ورکړه چې دا ممکنه نه ده دا د اسلام د روح خلاف دی دا خبره خدای پاک ورته هغه کلک کړه بلکې وایي چې د مصر کومه دغه چې ده یونیورسټي چې ده جامع ازهر د هغې عالمانو هم شداره کېدو شی نه دی خو پرون بله ورځ چې کوم نه واقعه وشوه ته واریان شې چې اسرائیلو کې دا یو خوبي ده چې رښتیا وي او نیغې وي او د هیچا نه سترګه نه سوځي نو دې وی موږ یې ځکه یو ځای شو ورسره چې لکه موږ به ترې بچ شو نو دغه چې دی د یو ای چې دی زموږ دوبۍ هغې تسلیم کو او هغې نورو ملکونو تسلیم کو صرف سعودي پاتې و نو هغې د تسلیم باوجود هغه بله ورځ نقشه راویسته هغې نقشه کې وښول چې زموږ ګریټر اسرائیل دی دا اوس پرون بل ورځ یا بل ورځ شوی دی ګریټر اسرائیل زموږ دا دی رودي نیل چې دی دریایي نیل د دې نه والا یعنې دا په مصر کې دی او په عراق کې فرات دی د عراق د فراته پورې دا زموږ علاقه ده دا زموږ څنګه علاقه ده د نن نه 2000 3000 یا 5000 سال پهله زموږ موسی علیه السلام چې کوم قوم هغه دلته په مختلفو وجوهاتو ته ایستلي شو دا به خپل علاقه موږ واپس هلو نه هلته کې سلمان ویرېدو مې ورګه چې د ابراهیم کارت پته راته ولګي نو اوس هغې بیان ورکو چې لکه دا چې اسرائیل چې دی دا د توسعې پسندي ده نو ته هلته ناستې ته نه خبره او ډاکټر اسرار صاحب د خدای وبخي هغه پوخا ویلو چې ګریټر اسرائیل د دې سوچ دی نو دا خبره چې لکه دا خبره خدا ده چې مونږ د دنیا ته راغلي د الله د خلیفه په حیثیت باندې نو دلته به همیشه مونږ به یو پیره ځو دا د پتر کا لکیر دی او یو بله د پتر لکیر دا دی چې اسلام به په دنیا باندې غالب کیږي کله چا خوښ یې کله چا خوښ نه او دریم دا دی چې یو جنگ به جوړیږي په هغې کې به د یهودیانو سره یو غټ جنګي دې ته ملحمة العظما ملحمة الکبرا او یا ارمیګاډان وي خو په احادیثو کې راغلي چې دا به دومره سخت جنګي او په دې کې به دومره مړي وشي د هغې مختصر چې کوم دغه دی یو سړي وی که 100 بچي نو 99 به پکې مړه شي دغه یو چې پاتې شي نو دې پسې بیا عیسی علیه السلام راشي ځان سره به بوځي دا خلک دومره خو به پکې مړي وشي نو بیا یې په دې ځمکه باندې به دومره مړي پراته او دومره بدبویي به چې یو نفیس پرنده به یو مرغۍ به چې هغه به الوزي نو هغه به وایي چېرته پاک ځای وی چې زه پکې کېناستی نو پاک ځای به نه به په پرواز کې ستړي شي نو هغه به رارتاو شي نو مړه به شي دې ته وایي نو دا به یي ځکه چې حدیثو کې دا موږ ته ویلو چې دا به راځي او داسې به کېږي او بیا موږ ته دا هم ویلو چې دا دغه چې دی عیسی علیه السلام به راکوزیږي او هغه به په کوم ځای چې دمشق ذکر راغی نو د دمشق په مناره به راکوزیږي د هغې نه مخکې به د امام مهدي راغلی او د امام مهدي سره جګړې والا به دجالي نو تا کوشش دا دی چې ته چېرته دجال په ګروپ کې نشې ویره دجال نه به ځان څنګه بچ کوم وی دجال د دجل نه دی او دجل څه ته وایي دوکې ته وایي چې کله ته دوکه مارې یا دوکه کېږي نو بیا خطره ده چې ته به خرابېږي ځکه چې کم خلق او چې دوکه مارو جو هغه سو هغه 10% چې کړو هغه سړي نه څه نوم نه هغه خلقو نه چې ډېر شی مال والی ډبل شاه نو ډبل شاه په دغه کې هغه خلق راغلی و چې څوک په پیسو ډېر مین و نو هغه ته یې وایي چې ته 2000 روپۍ راکړې نو تاله به لږې ورځې پس 2500 زه درکړم
نو هغه زما یو ملګری و د دې ځای و، نو په دې هسپتال کې موږ راوند کوو. ما ته یې ډاکټر صاحب موږ پکې لکه 2.5 ګټلې وې، نو هغه مې پکې هم ورکړې. دې ته دجل وایي، ځکه ته به پیسو مینې، ته حلال او حرام ته نه ګورې، نو ته به د دجال شکار کېږي. نو دجال د دجل نه دی چې څوک دوکه ورکوي یا څوک دوکه کېږي. نو وی دوکه کېږي څوک؟ وی دوکه کېږي رسناک سړی. وی څنګه؟ نو زمونږ هغه یو اشنا و، نو هغه ته اطلاع راغله په فیسبوک باندې چې دا په 2 کروڑه ګاډی دی، په 2 لاکه په دغه کې میلاویږي. نو دوکه شو که نه؟ دی اوس دا نه وایي چې دا به د غلای د پسې ودانګل. نو چې هلته ورته سورلو په ګاډي کې ویې هلکه دلته مه کوزېږئ، دلته کې ګورئ هغه دغه دي د سیند هغه ډاکوان دي، هغې ته کوم ډاکوان وایي؟ کچې کې ډاکو دي. نو هغه ورته تاسو یقین وکړئ، هغه ما ورته وی چې زمونږ نه به سوالي. جو هلته ګیر شو. زما په خیال چې 46 لکه کو 60 لک روپۍ ته وخوړې او وال ټکول چې بس ورشي. دا ولې دوکه شو؟ دې مینو په دې باندې د دې دوکې نه ځان بچ کول دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څه ویلي وو؟ هغه به موږ ته نور خان وایي چې کوم صورت به وایې؟ د جمعې په ورځ صورت کهف به وایې. وی دا صورت کهف کې څه چل دی؟ وی په دې کې تا ته ویلي دي که نه چې دا چرونه به کېږي، خو تا پې سوچ نه دی کړی. وی څنګه یې ویلي؟ وی الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا. دا کوم جنگ چې را روان دی، بأس جنگ ته وایي. جنگ را روان تاسو ته وي چې دومره به پکې مړي کېږي. دا را روان دی، خو په دا جنگ خو به یي، خو چې ته کوم طرف ته یې؟ ته خپله فسغی چېرته دغه طرف ته نه یې، دجال طرف ته نه یې. نو ښه کوشش به ته کوې چې دی بل طرف ته یې. لکه سلمان دی دجال طرف ته واختېدل، نو دجال پې د بلې غاړې الټه شو. نو چې پتا چېرته الټه نه شي ته به حیران شې. حافظ نعیم الرحمن لدې خدای اجر ورکړي، مولانا فضل الرحمن لدې هم خدای اجر ورکړي. دلته کې چې کوم میټینګ شروع شو د شهباز شریف سره او مولانا د ټولې راغوښتي وو دغه په حماس ته حمایت دپاره، او په وزیر اعظم هاوس کې وو. نو هلته کې ورته هغه بولګان څه وایي؟ شهباز شریف او زرداري دی وایي چې 2 سټیټو 2 ریاستي حل دی راوکاږي. نو حافظ نعیم الرحمن وایي دا ته څه وایي؟ دا خو د هغوی ملک دی نه د سره، دا خو زمونږ نه چې مسلمانانو چې د چا نه اغستی و، خو عیسایان وي. حضرت عمر فاروق صاحب خو د عیسایانو نه اغستی و. د دې خو پکې دا خو پکې لیکلي شوي دي چې دی پکې نه. دا 2 ریاستي حل ته څه وایي؟ هغوی بیره دې نه کېږي. وی په دې هم نه کېږي. نو 2 ریاستي حل مولانا فضل الرحمن هغه سټیټمنټ ماته چې هغوی ورته هلته وویې، او هغې بیا د دغه نه د هغې بیان نه هغه شی کټ کو، چې کوم ګورنمنټ کوم سټیټمنټ جاری کو، پای کې 2 ریاستي حل نه و. دا د دې 2 کسانو د برکته. اوس ته 2 ریاستي حل خو به تعالی وایي چې اسرائیل د سره مني. هغه وایي د سره ستا ته خو 2 ریاستي وایي. زه هم چې دې چې کوم دغه نه د نیل نه د فراته پورې وایي، په دې کې مدینه منوره راځي، او په دې کې دا خیبر نه ده، وایي نو مور خیبر چې اوس جلوس وکاږي، او وایي نور مو خیبر. نو تا ته ویلي دي چې یاره که ته هر څومره که اکاټ کې او ته څومره ټیټېږي. نو اوس د سلمان دی بدل دی، دا کوم دغه چې کېږي ځکه چې هغه دا نوې نقشه کولاو جاري کړې ده، او دا 2-3 ورځو خبره ده. نو سعودي پکې هم نه، د دې وجې نه هغه اوس نو ما خو راته پوښا وې چې هغه خو د سره نه مني. لکه حافظ نعیم الرحمن دې خلقو ته تاسو دا څه وایې؟ خو چې هغه راته منت کولی چې 2 ریاستي حل، نو ته نه هغه ته ورته منت کوې، هغه وایي زه پکې تا شمارم نه. نو لکه دا د لکیري چې کومې خبرې وې، او دا ټولې خبرې چونکې د دمشق نه غیر چاپېره ګرځي، دا ټولې خبرې د شام نه غیر چاپېره خېږي. نو وی دا شام څه شی دی؟ وی ته به حیران شې چې په شام په باره کې وی شام څه ته ویل چې موږ ته ښه پته وي. دا اوسني شام ته سیریا وایي، دا بل ورځ چې آزاد شوی دی. د دې نه خواته اردن دی. الحمدلله چې زه ورته تللی وم او ما ورته کتل، نو د اردن نه دې خوا فلسطین دی، نو اخاتې لبنان دی. نو لبنان او فلسطینو او اردنو او اسرائیل، فلسطین خو اوس اسرائیل دی، دا ټول پخوا شامو. دې ته به شام وي. په حدیثو کې چې کوم شام دی، په هغې زمانه کې دا ټول علاقه یو وه. وی شام ته شام ولې وایي؟ دې ته قلاریږي نه. وایي د نوح علیه السلام بچی یو څو، یو حامو، ابلو سامو، ابل یافسو. نو دا سام دلته راغلی و، نو دا د سام په نوم دا د سوریانۍ ژبې ټکی دی، نو دا په شامو. او بیا دا شام د هغې وخت نه چې الله تعالی د هغې په باره کې څه وایي؟ بارکنا حوله، د دې نه غیر چاپېره موږ برکتونه اچولي دي.
نو چې چاپیره تی برکت شي دنه پکې صحیح. نو بیا بل یو دغه دی په بل آیات ته اعراف کې، نو په اعراف کې چې کوم ټکي دغه دي څه دی واورثنا القوم الذين يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. نو په اعراف کې دي چې موږ پکې دنه برکت اچولې دی. اپا دغه کې دي په سورۃ اسراء کې سبحان الذي اسرا بعبده کې په کې چې موږ چاپیره. نو لکه دا دومره برکتی ځمکه ده چې الله وایي چې دنه پکې برکت دی او بار ته برکت دی. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته کومې دعاګانې کړي دي اللهم بارک لنا فی شام کنه، او بیا د هغې دپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دغه کړي دي هغې ته ویلي دي اذا فسد اهل الشام فلا خیر فیکم. که شام دنه خراب شو نو بیا تاسو د خیر په تمه کېږئ ما، مطلب چې آخري مسلمانان آخري خلق به هلته وي. نو ګوره د شام د دې اهمیت ځکه چې دغې نه اخوا شو یو ځای کې بل ځای وایي ستجدون اجنادا، د لښکرې به راځي جندم بشام، یو به په شام کې جندم بالعراق. ګوره عراق کې مخکني هغه فوجونه چې کوم دا دي تللي وو ادي سوي دلته څه دي اسلحه ده که نه، کوم دغه چې حمله کوله چې دلته ایټمي اسلحه ده. نو جندم بالعراق و جندم بالیمن، په یمن کې اوس هم دا دي دا کوم چې لګیا دي. ګوره ویزار شم د خپل نبي نه چې 1500 سال پهلې کومې خبرې کړې وې هغه اوس ټکي په ټکي ثابت دي که نه. او ته ګورې نو اوس هم چې کوم دی د امریکن دغه چې کوم ورځې ولي نو یمن ولي که نه. نو جندم بالیمن، نو هغه صحابي ته تپوس کوي وایي چې من کم ته لاړ شو. نو حضرت ورته وایي علیکم بالشام، تاسو له پکار چې شام ته ځان ورسوئ. چې د الله رسول د شام دومره صفت کړی دی وی چې دغه چې دی که نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیا د هغې کم ذکر کړی نه وی لا تزال طائفة من امتی یقاتلون على ابواب دمشق وما حوله. زما د امت یو ګروپ د دمشق نه او د دمشق نه غیر چاپیره په هلته به په جنګ کې اوس په دمشق کې جنګ دی چې دا قبل کو دا حلب تاسو ته حمص گورنر دی موږ ته دی د په سیرت کې ډېر وي چې حمص گورنر او بکر حضرت عمر صاحب لاړ شو هغوی شکایت وکړو دغه حمص صوبه ده یا ښار دی نو حمص اولب دی الف واو لام ب ادې خوا بیا دغه دی دمشق ته نو دغه دمشق ته دی دا اوس چې کوم مجاهدین راغلي وو دی دمشق ته بیا وروستو رالل. نو دا هغې دمشق ذکر په دې حدیثو کې په دې الفاظو کې دی علی ابواب دمشق. تاسو خبرې چې څومره وایي چې 7 لاک کسان د وجلي دي په دې بشار الاسد، 6 لکه کسان یې شړلي وو. کله چې موږ ترکو ته تللي وو نو دا کسان هلته وو دا 6 لکه کسان، او په 6 لکه کسانو کې چې موږ د ښایسته خو جو شامیان خو ډېر ښایسته وي نو ینګ ماشومان به چې موږ به یې ولیدل موږ ته به یې وایي جوع موږ وږي یو دا هغه وو. موږ ول الحمدلله دې ځای نه جماعت اسلامي په پیما طرف نه پیسې وړې وې. اول ته هغې ته موږ چې کله عبدالمالک ډاکټر صاحب را سره و چې موږ هغه پیمنټ کوو ماله ډېره مزه راکړه دا هغه دمشق والا و. نو علا نو 6 لاک مهاجر دي او 10 لکه بچي پکې یتیمانان دي. نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویل علی ابواب دمشق، بلې څه ویلي وعلى ابواب بیت المقدس. بیت المقدس نو هغه حماس دی دی خو حماس دی او هلته حرکت الجهاد وکړه حرکت تحری شام غالبا کم سیسټم چې و دا کم کس چې دی که نه جولاني. نو ته چې دې حدیث ته ګورې هغو ته ګورې نو بیا ویلي چې هر څومره چې دی وکړي نو وقال اذا افسد اهل الشام فلا خیر منکم. نو بیا موږ ته دا خبره وکړه چې تاسو له دا لازم دي چې د شام په باره کې تاسو ته پته او تاسو د شام سره همدردي. نو اوس چې دا کوم صورت حال دی نو اوس څه جهل دی یو طرف ته په دغه کې په امریکا کې څه لګېدلی اور لګېدلی لاس انجلس کې په هغه ځای کې چې په کوم ځای کې کیلیفورنیا ده او په کیلیفورنیا کې کوم فلمونو والا فلمونو نوم به راتلی هالیووډ کې اور لګېدلی. د هالیووډ د اداکار کور چې وسو نو دا هغه اداکارو چې د غزې په سوځېدلو باندې به یې خندل نو د خپل کور په سوی باندې بیا وجړل. نو خدای لوی ذات ته هغه ویلي وو هر کله چې داسې به کېږي چې ته به یې بیلې زه به یې ګټم، خو دا خبره چې کله به کېږي
د دې څه پته نه لګي. او دا چې زه به په حق ملګری یم کو د باطل، دا بیا زما قسمت دی. نور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې کمې خبرې کړې وې او چې څنګه مخکې نو هغه یو کس هر سړی ځان ته راکاږي. نو یو حدیث کې خدا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې ما ته د مشرق نه یخې هواګانې را راځي. مشرق که نه، نو دا مشرق نه چې راځي نو هغه دا دی چې دغه دی وی چې دغه نه مشرق ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سعودي کې دی که نه، نو د سعودي نه د مشرق ته کوم علاقې دي؟ و یو انډیا دی، یو پاکستان دی، یو افغانستان دی، یو ایران دی. نو هغه خو جو چونکې زموږ په شان علي مولا جو هغه وی ایران خو جو شیعه دی او دغه خو هندوان دي، جو خبره موږ ته پاتې شوه. نو خدای پاک به دا کار زموږ د لاسه کوي. نو هغه وی څنګه به یې کوي؟ نو وی ګوره د خدای ځان له منصوبي سکیمي، د سکیم نه ته اخوا دېخوا کېدی نه شي. وی څنګه سکیم؟ وی اول آدم علیه السلام راغی دنیا ته، نو څه وه؟ نیکي وټوله، ځکه چې خو آدم علیه السلام و که نه، موږ په شان د ورانکاري خو نه و که نه. نو وران پرورو چې انسانیت ډیولپ کېدو، نو ورانۍ ورسره هم ډیولپ کېدو. نو د نوح علیه السلام په زمانه کې ګور دا ډیوریشن دی فرام آدم ټو نوح علیه السلام. دې ډیوریشن کې په ټاپ باندې شرک څه وخت لاړ شو د نوح علیه السلام په زمانه کې؟ نو خدای ورته صبر کاو. نو څه چلې وکړل؟ د نوح قوم یې څه کو؟ په سیلاب یې تباه نه کړل. نو تو ویلې چې انسانیت نے جو ترقی کی تھی وہ پھر زیرو پر آ گئی. لکه دا لاس اینجلس کې چې دی بنګلو ته تو ګورې که نه، نو هغې ته یې لیکلي دین اینډ ناو. نو د امریکې خو ظاهره خبره ده، نو هغه ښایسته ښایسته بنګلې دي، دې خوا کنډرې دي. بیا ورسره مخامخ ورکړي وایي غزې ته ګوره تاسو چلته څه کړي وو، الله تعالی ستاسو سره دا کوي. خو دا خو ابتدا ده که نه، لا خبره خو ختم نه ده. نو هغې کې دا دي چې کله ته دغه شې دغه باره کې وې چې په تاسو باندې چې کله راشي او دا حالت نو ما تاسو ډیوریشن وې. نو د نوح علیه السلام په زمانه کې انسانیت څه شو؟ بیا زیروله لاړ. اوس به بیا ډیولپ کېږي که نه، لکه څنګه چې لاس اینجلس بیا زیروله لاړ که نه، اوس به ډیولپ کېږي که نه. مونږ خو تر اوسه پورې زلزلې والا علاقې تر اوسه بلا نه ډیولپ شوي، یا سیلابونو والا علاقې. وی جیسے تھے ویسے ہے نا. نو دا به بیا ډیولپ کېږي. نو انسانیت د نوح علیه السلام نه والا تر ابراهیم علیه السلام پورې بل ډیوریشن و. دا که زر کاله که په لکاو کاری، دا خو اسټیمیټ چې خلق لګوي چېرې 2 کاله به شوي 2 کاله به شوي، نور چاته خو صحیح پته نه لګي. ډایناسار دومره ایج والا دی، دغه دوره ایج والا دی. نو د ابراهیم د نوح علیه السلام نه د پسو چې کوم رالل نو خو لږ کسان پاتې وو، جو نیکان پاتې وو، بدان خو لاړل که نه. نو هغه اوس بیا به برایانې شروع کېږي، ځکه چې نیکان ډېرېږي، نو هغه خپل رواني کوي. نو هغه چې کله پکې مارکیټ کرپشن وي قوم شعیب دی، نو کله پکې سیکس کرپشن نو وي قوم لوط دی، نو کله پکې جبر ظلم نو وي فرعون دی. نو هغه چې کله د ابراهیم علیه السلام وایي چې د ټولو نه تهذیبیاته علاقه چې دا د عراق دی، په عراق کې بابل او نینوا کې سټیز، او بیا چې کله په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دغه ته تو د تبوک غزا لته، نو په یو لار چې ورغی نو وی تادي کوئ دلته به څه خورئ نه، دلته به څه څکئ نه، دلته عذاب راغلی و. وی بیا انګریزانو ته پته ولګی چې دلته خو به څه چلي. نو هغوی چې بیا وکتل نه یې د لاندې پکې ښارونه راویستل، دغه ښارونه الله تباه کړي. دا ما چې تاسو دلته په پاکستان کې د دې موهنجو داړو، دا خو تاسې وایي که نه، دا به چېرته وو که نه، دا به بیا الله تباه کړي که نه. نو مطلب دا چې تاریخ د دنیا د دې نه ډک دی، او چې دا به خلق ډیولپ کېږي، الله ورته صبر کوي، او چې کله یو موقع راشي نو بیا یې تباه کړي. او دا په قرآن کې دي که نه چې مونږ فیصله کړې واهلکنا من بعد نوح، مونږ ډېر وکم من قریة اهلکناها من بعد نوح. ګوره ډیوریشن شو که نه، د ادم نه د نوح پورې، د نوح نه پس بیا د ابراهیم علیه السلام پورې. په دې وایي وکم اهلکنا من قریة من بعد نوح، دا مونږ هلاک کړي دي. نو دا به دا ټولي که نه ځای په ځای. نو دا الله تعالی عذابونه، یا دغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته بله دا خبره کړې وه چې ګوره چې دجال راشي نو دجال سره به قوت ما ته وایي که نه دوکه به نو دوکه څه شی دی، هغه سره به قوت ومي. وی تر دې پورې دومره قوت به یې ورسره لکه ټیکنالوژي دا ارټیفیشل، تاسو چېرته څوک لیدلی ارټیفیشل مین چې دی، دته ته چې کوېسچن وکړې بیا جواب درکړي
چې څه تپوس ته وکړې. نو عبدالله یا بل ورځ ما تپوس وکړو چې کامیابي په څه کې ده؟ وایي چې د الله په حکمونو کې د رسول الله په طریقو کې. هغه ارټیفیشل مین ورته دا ووایي، دا دي ارټیفیشل راښکړي دي. نو دا تعالی هر قسم له تو ته څه کلیک کې اب هلته جواب درکړي. نو هغه یو بزرګ وایي چې کو فرض که صحای سته ورته تور پکې فټ کې، لکه ټول حدیث دي پکې او د فقه دا ټول کتابونه پکې فټ کې، او ته سوال وکړې مولوي صاحب وایي چې په دې پسې دغه وګورم کتاب وګورم او د امام شافعي په مذهب داسې دی او چې دلته هغه ته کلیک کې نو هلته به وایي چې امام شافعي وایي چې دا دوره زکات دی او امام ابو حنیفه داسې وایي، امام احمد بن حنبل ځکه وایي. نو ارټیفیشل انټیلیجنس یې دله راویستو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې ویلو وی دومره قوت په وسره چې یو سړی به له مخې له ورشي وی هغه ته به وایي چې نه مې منې، وایي چې نه، وایي چې که زه تا ووجنم او بیا یې ژوندی کړم نو وبه مې منې، نو هغه به ووجني او بیا به یې ژوندی کړي او هغه به ورته بیا وایي چې اوس مې منې که نه، نو هغه له به خدای د ایمان صلاحیت ورکړی، نه به وایي چې اوس مې یقین وشو چې ته یقینا دجال یې، او بیا پرې ټرای وکړي خو بیا به یې نشي وژلی. نو ټینګېدو ته پکار دي. هغه یو څه نه وی چې جبریل ته ووایي سم الله صاحب ته پته چې جبریل ته الله وی چې ما جنت رخ کړی دی لږ ویزټ وکړه. نو چې جنت یې ولید نو هغه چې راغی رپورټ یې ورکړو چې ډېر ښکلی دی داسې به څوک چې دلته به نه راځي. نو ویې لږ د دوزخ ویزټ وکړه. چې دوزخ ویزټ وکړو چېرې دا خو ډېر زیات خراب دی. نو بیا وی چېرې د شوروم دا شوروم دی چې په هغې کې یو شی به ته به یې شو کې، نو وروسته به هغې په نتیجه کې دا شی تاله زه در کومه، نو هلته به تا ته ما اصلي شی ایښی دلته به نقلي در کړم. نو وی ورشه شورومونه اوس وګوره. نو د جنت شوروم چې وکتو نه کې خو تشې روجې وي، منځونه و، تهجد او تلاوتونه و، نه خو خشک انتظام او ورابطو چې هغه خو به جهادونه کوي او دغه به کوي او څه اصبرو رابطو وصابرو واتقو دا و، نه هغه خو خشکو. هغې بلې غرته تللی دی نو هلته کې خو چرسو بنګو او شرابو ډمې وې، نو هغه وی چې خدای پاکه دې ته خو به هېڅوک را نه شي، خلق خو په دې کې ګیر شي. نو حدیث کې راځي که نه حجبت الجنة بالمکاره وحجبت النار بالشهوات، دا ته هغې شپول دی. نو هغه یو سړي خبره کوله بیا هغه یو دوزخي وي چې کله هغه خو ته دا شیزونه خو ولي چې د دې په نتیجه کې دوزخ دی چې دوزخ ته لاړ نو ویل ته خو ورو، نو هغه وی چې خدای ما سره دوکه وشوه هلته خو نور څیزونه و، نو هغه وی چې نه خو شوروم و، تا ته خو مونږ په شوروم کې یو شی خو یو اصل شی خو بیا وروسته وي. نو وایي دا دجال چې دی دا به هم شورومي، نو په یو لاس کې به یې ناري او په بل لاس کې به یې اوبه به نو چې کم خلق په اوبو وغلید لکه اوس امریکا ده، ما ته چې ته امریکې ته لاړ شه نو ستا به دا یا دومره فیسلیټي دومره ډالر یا دومره به دې کور دومره بچې زه ورته خو نشم ټینګېدی، دا خو ما دي، خو هلته به زما نه ایمان والي. نو د ایمان د تلو په نتیجه کې به څه جهنم به یې که نه. نو مای سری په حقیقت کې نار دی او چې کوم خلق نار ته ټیک شي نو دا په حقیقت کې څه دی؟ په حقیقت کې ما دي که نه. نو اوس ورته څوک ټینګ شوي دي؟ نو حماس ورته ټینګ شوی دی، حماس ورته ټینګ شوی دی او سلمان ورته ټینګ نه شو، ځکه چې هغه چې ته وایې چې هلته کې په حماس ډزې کېږي او دلته کې محمد بن سلطان څه چل کاو، هغه د ډانسونو یو پروګرام یې کړی و که نه پای موقع باندې د انډیا نه یې ډمې بولې وې او د مکې په خوا کې د مکې ماډلې وایي چې د خانه کعبې هم راښ کړی و. نو ته وشي یا دوکه شو، دوکه ځکه شو چې اوس ورته هغه ووایي چې ګورې زمونږ ګریټر اسرائیل چې دی په هغې کې دا خبرې موږ نه منو چې ګینې ته زمونږ ملګری وې نه یي به ته به پکې نه د هغه سره اوس غم پیدا شو. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو بله پیشنګویي دا کړې وه چې والذي نفسي بیده ینزل عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم به را نازلېږي لکه زمونږ د چا په تمه یو امام مهدي په تمه یو، موږ به د چا په ډله کې یو. نو هغه یو عالم دی چې په بر صغیر کې او خپل ځان ته راکاږي چې کوم اسلامي تحریک دی مثلا تبلیغیان دي نو دا په 1921 کې شروع شو، نو دا به ختمیږي په دغه باندې، دا چې ختمیږي اینډ به یې په امام مهدي باندې وي. او د اسرائیل سیستم چې شروع شو دا په 1917 کې 1917 کې ډومبنی هغه بارپور ډیکلیریشن شو. نو دا شیطان چې ابلیس دنیا ته راغلی یوازې نه راغلی و ذریته د ده ذریت هم دي. نو دا ذریت یو سره کې نو د اسرائیل چې دی دا دجال ګروپ دی او دا موږ دینی تحریکونو والا چې دی دا امام مهدي ګروپ دی. د دې اینډ به په امام مهدي او د دغه خلقو اینډ به په دجالي.
نو چې ستا سره دا غمی چې چېرته دجال ګروپ کې شامل نشم نو د دجال د بچ کېدو دپاره تا ته صورت کهف وهو وی په صورت کهف کې څه دي وی په صورت کهف کې یو وی انا جعلنا ما علی الارض زینة لها دا تا پوه کوي چې ته وال خورې نو د زینت نه به خورې زینت ښایست ته وایي ښایست ته وایي اټریکشن ته وایي چې تا دپاره پکې اټریکشن وي نو په شي کې اټریکشن دی زمین کې اټریکشن دی په زر کې اټریکشن دی او په زن کې اټریکشن دی نو الله وی لنبلوهم ایهم احسنوا عملا انا جعلنا ما علی الارض زینة لها وانا لجاعلوها صعیدا جرزا دا به ګوره ختمیږي خو خلق به وال خو په دې کې خوري چې د هغې د زندګۍ مقصد صرف دا شی نو هغې دپاره یې قصې ورته کړي دي چې ګوره تاسو پنځه قصې دي د من دا قصه د آدم علیه السلام او د ابلیس ته نو که نه وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ګوره دا شیطانی گروپو کان من الجن ففسق عن امر ربه نو افتتخذونه دا وز د اسرائیل دی ته وي افتتخذونه اولیاء من دونی تاسو دوستی د شیطان سره کوئ وهم لکم عدو دی خو تاسو تباه کوي نو څه وایي بئس للظالمین بدلا ډېر غلط الټرنیټون واغست نو د آدم علیه السلام قصه چې تاسو داسې وکئ نو دا یو قصه وکړه نو مخکې دوه قصې دي دا دوه قصې د عامو خلقو دي عامو خلقو دپاره دی چې که ته عام سړی نو یا د اصحاب کهف نه عبرت والا اصحاب کهف څه چلو کو ظالم بادشاه پې پیښ شو بېدینه نو دی ورسره پرزول نه شو کولی نو څه شو پټ شو ته جو پټ شته وی چېرته به ترې پټېږم وی جومات د پټېدو ځای دی او دیني تحریکونه د پټېدو ځای دی قرآن درس د پټېدو ځای دی خانه کعبه د پټېدو ځای دی یعنې دیني تحریکونو سره پناه واله دا ستا لپاره کهف دی څنګه چې هغه اخیستي وو او خدای بچ کړن داسې به دې خدای بچ کي د دې وجې نه دا تا ته دا سبق درکوي چې کله د فتنې زمانه راشي نو ته د غلطو خلقو نه د ځان بچ کولو دپاره به دغه سټریټیجي استعمالې چې اصحاب کهف په شانتې کهف ته لاړ شي نو هغه زمانه کې خو هغه کهف و په دې زمانه کې به یې خو چې یا په حزب اسلامي کې شه یا په حزب الله کې شه چې څه چې تا دپاره د بچاو لار جوړه شي او دویم د عامو خلقو څه یو عام سړی دی او یو مالدار سړی دی دویمه قصه چې ده نو هغه مالدار سړي سره خو دی لا اظن ان تبید هذه ابدا دا هغه مال ډیر دی نو هغه دغه نوم به راته توی زه به راته وایم د دې پینډۍ ده بحریه ټاون د مشر نه څه نوم دی ریاض چې دی نو هغه سره هر څه ډېر دي نو فرض که هغه به نه ویل خو فرض که هغه داسې ووایي چې ما ظن ان تبید هذه ابدا ځکه چې ښکلې بنګله زرداري له ورکړي هسې حافظ نعیم الرحمن دی په کراچۍ کې څه کیس رخ کړی او څه پیسې ته واپس کړې وې او هغه دومره تکړه دی چې هغه په هغې څه لیکلي چې دا جنت دی نو هغه څه وایي ادخلوها په ګیټ زه تللی ما لیدلی دی بحریه ټاون ته چې ځې نو په ګیټ یې دا لیکلي ادخلوها بسلام آمینین یعنې جنت ته د نوتو چې کوم آیات دی هلته لیکلی نو دا خو مالدار دی ریاض دی دلته ورته حافظ نعیم دی نو هغه ورته وایي چې هغه چې دی ورته وایي چې ما اظن ان تبید هذه امدا وما اظن ساعة قائمة بیا ورته د غرور نه دام وایي ولئن رددت الى ربي لاجدن خیرا منها منقلبا نو دا غریب سړی خو ته داسې نه وایي چې جي ټیک وایې نایکه ته خو چېرته غلطه خبره نه کوې دی ورته وایي چې دا خو تا غلطه وکړه لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله ان ترنی انا اقل منک مالا ولدا نو زما سره پکې دا سبق دی چې کو غټ سړي راګیر کړي نو غټ سړي ته سرنډر کېږه ما کلکه خبره ورته کوه څنګه چې علامه اقبال یورپ ته کلک نظمونه ویلي څنګه چې مولانا مودودي فوجیانو ته کلکې خبرې کړې وې څنګه چې قید اعظم یورپ ته کلکه خبره کړې وه پاکستان دې جوړاو یریږه مو څنګه چې هغه غریب سړی د هغې غټ سړي نه و یریدلی نو څه چلو شو سبا چې کوم دی هغه دغه وران شو دغه هغه باغونه او په دغه باندې بیا هغه وی چې لم اشرک بربي احدا کاش چې ما شرک نه وی کړی نو دا دوه قصې وشوې اخر کې دوه قصې د غټو کسانو دي یو سره ذوالقرنین دی جو هغه بادشاه دی نو هغه بادشاه دی خو خپله بادشاهي د نیکۍ دپاره استعمالوي او بل یو پیغمبر دی بل سره څوک دی موسی
خضر. نو موسی او خضر قصه کې تا ته دا وایي چې بعضې څیزونه داسې چې په ښکاره کې نقصان وي په حقیقت کې پکې فایده وي، نو دې حقیقت ته پکې هم ګوره. اوس چې کشتۍ وله سوری کړه نو هغه ورته چې دا خو دا تا ولې دا کشتۍ سوری کړه، نو هغه وایي ته نه خبر په دې کې خیر دی. نو وایي که ستا پاکستان کشتۍ سوری شوه کیدای چې په دې کې څه خیر وي، نو هغه د بیا هغه سړی راغی هغه بنګلادیش والا بل ورځ دلته راغلی و، نو خدای به ترې څه خیر راوباسي. نو دې ته ګوره چې فرض که ستا ظاهري نقصان هم وشي، دغه یې کارت چې جوړ کړو د حماس والا غریبان ډېر ویرېدله او دې د حمله ځکه کړې وه چې دې وی چې سعودي بل ورځ دغه کوي. نو هلته دا غاړې هغه منصوبه شوې د خدای منصوبو باندې ته نه پوهېږې. وی د الله منصوبې ته ګوره، وی یوسف علیه السلام د مصر بادشاه کوي، نو چې د دې فلسطین نه به مصر ته چا بوو او ویزه به وله چا لګوله او ټیکټ به وله چا ورکاو او گاډی به کم و، خو خدای پاک وله منصوبه جوړ کړې روڼو پړکې واچول چې دی کوی ته نارته و. آیا غاډي سړي رالل چېرې دا سړی نه اوچتو او هلته یې خرڅ کو، چې خرڅ کو نو هلته کې د زلیخې پړکې واچول چېرې دا هلک نه دغه کو، هغه هلته اکلک پاتې شو جو څه شو بادشاه نه شو. نو دې کې خو دا خو د خدای منصوبه وه که نه، د دې د الله سکیم وي. نو د الله سکیم د موسی علیه السلام څه وی موسی علیه السلام دوه کسه جنګ کوي نو دې خلاصوي، نو خلاصول څه ګناه دی؟ نو هغه یو به زور کوم ده به داسې کړی نو په څوک مري به زمونږ داسې یو کس و هغه ارتاو شو، دا ګاډي نه ارتاو شو، نه بل ما ته یې مړی هارټ اټیک ورته شوی دی، خواست د هارټ اټیک مریض و. نو چې هارټ اټیک او سوک یو ځای شي نو ته خو به یې په سوک ورړی، خو مې بي چې هارټ فیل ورته شوی. خو لکه خدای پاک هغه له هغه ښه کړه ځکه چې هغه سړي ورته وایي چې سړي خو دې ګرفتارۍ چې راغی نو واپس چې راغی نو پیغمبر و. نو هغې دې ته وایي چې د خدای منصوبې چې دي چې ستا په ذهن کې وي، نو وایي ما ته به څه کو، وایي دا سیسټم داسې روان دی وارخطا کېږم، خو یو کار ته وکړه، یوه دا خبره چې د الله سره خپل تعلق جوړ کړه ففروا الی الله. په دې وخت کې هر کار د الله د رضا دپاره کوه، مکمل طور الله ته ځان سرنډر کړه او یریږه مه د الله منصوبه ده چې الله تعالی په لاس انجدس کې اور لګولی شي او هغه اکټر جوړولی شي او الله تعالی بنګلادیش واپس کولی شي. نو الله تعالی تعالی هم څه منصوبه جوړولی شي ځکه چې اخري انجام به یې اخري انجام کې به هر کوټې ته اسلام د نوځي، امام مهدي به راځي او دجال به قتل کیږي، عیسی علیه السلام به راکوزیږي او چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم نښې ښولې وي اینډ آف ټایم، نو هغه خو اوس اخري دی ټول نه غټه نښه ده چې رسول الله اخري پیغمبر او بل نه راتو د دې نه خوا بله نښه صحیح. نو هغې چې نو ورپسې بیا دا ده چې ته د صورت کهف مضامین په ذهن کې هر وخت ساته او د صورت کهف تلاوت کوه او هر وخت سوچ کوه چې چېرته د دجال لختن شي، دا کم خلک چې په ګاډو کې ګیر دي دا هم دجال ګرې کړي دي، ځکه دا د دجال مختلف لښکرې دي چې دوکې څوک کوي نه دوکو کاروباري، دا ټول د دجل نه دی، دا د هغه فوجیان دي چې چېرته ته په هغې کې شامل نه. او بیا دا ده چې وی فتنې په زمانه کې ناست ولاړ نه ښه دی او د ناس نه املاس ښه دی، نو چې کله فتنه شي ته پوهېږې چې په دې کې خیر نشته نو بیا مخې ته مه ځه. او کوم مسلمان راغی که نه او ته خدای دې مکه خو لکه افغانیان په موږ پسې بیا راغله یا موږ په افغانیان پسې لاړو، لکه اوس چې کومه منصوبه ده د افغانستان سره د جنګ، ته به کوشش کوې چې مسلمان ورور ستا نه تکلیف ورته ونه رسي او د هغې دپاره څه دی وی حابیل قابیل څه چل کړی و، وی حابیل ورته ویلو که نه لئن بسطت الی یدک لتقتلني ما انا بباسط یدی الیک، که ته مې وژنې نو وروری زه خو دې نه وژنم ځکه زما سره د آخرت غم دی او زما سره ستا غم دی. او چې بیا هر وخت ستا په ذهن کې دا خبره وي چې دمشق ته هم خبره ورسېده او شام ته هم خبره ورسېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کوم ځای دپاره دعا کړې وه هغې ته هم خبره ورسېده، انشاءالله چې الله تعالی به په دې کې یو خیر راایستلی او الله دې ستا او زما دا خیر نصیب کړي. خو چې هر وخت دې کوشش دی چې زه چېرته د دجال په دجله کې دوکه نه شم او الله مې د دوکې نه بچ کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.